بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون سورة العنکبوت یوشتم سپارہ آیت 63 دریش پیتو پرندی آیت باندې لونی تفصیل شیو نن په لونی تفصیل نور کو انشاءاللہ سورۃ العنکبوت کې په مومنانو باندې درې امتحانات ذکر کول که په دې امتحاناتو کې دې پاس شو نو فائدې در پاره دا او که فیل شو نو نقصان هم ده د امتحاناتو لپاره د تیاری طریقې هم خولا ځکه چې امتحان ته سره تیارې کوي ځان تیاری نو چې امتحان راځي نو ته مخکې نه تیاری کې 15 رقمیات کې د دې علاج کوي مون بډیر کې او قرآن بډیر لولي مون الله سره ملاقات قرآن الله سره خبري نو الله سره چې ملاقاتو کې نو خپل حاجتونه ورته وي نو ملاقات مون سره کېږي او بیا سوالونه خبره او قرآن سره کېږي بیا ترغیبات ورکول مین کې قرآن کریم ته چې قرآن به هر وخت لولي او دا قرآن تعالی کافی دی اولم یکفهم ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم الله انسان دا قرآن کافی دی درتا دې کې مې هر سره ویلي دي بیا شبهات ذکر کول آخر د صورت کې نه هو شیطان باندې دې کار نه منې کوي انسی شیطان جنی شیطان تبکار نه پرېږي که یو دې مثلا نشي د کوله نشي بیانول نه بل دې الله سينار دی واسعاتن مرګ نه مې یریګا کل نفس ذائقه الموت مرګ باسم در باندې راځي کله الله بلار کرالو نو شهید بشه دارنګه د دنیا نعمتونه دا که تا ته ډیر ملو چې خدا عارضی دي لنبوي انه من الجنه ورفنا الله جنت کې بلوي بنگلې درکم بالخانه بدرکم دانګه رزق پسې لیوانی رزق د الله مقرر کړی دی نه لاوي دي زناور ته وګړه وا میخه ته وګړه کمه میخه سپارسم پاس کړي کم سنډا انجینیر دی ډاکټر دی افسر دی رزق الله مقرر کړی دا زناور ته انسانان نوکران کړی دي ټول راځو ته گیا ورچي دانګ انسان نور په مې مې دل تابع کړی زما دین بیان ک مخلوق په تعالی تابع کوم څنګه چې باران وروم داج وتا باندې نعمتونه وروم او ته زما تابعداري وکړه وای خو بیا اکثریت دا اکثریت بیان کئی ننی سبق 63 کے بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ زیادت دینو
لا یعقلون نپوهیگی عقل نکار ناخلی یو لزلی دعوی لا یعقلون عقل نکار ناخلی پرن پدی بانی آیاتوی نراڑولو یو لزل قرآن کی ہوئی دارنگی قرآن کی اللہ وی وکانا چرئی عقل نکار واخلی یعقلون لقوم یعقلون وکانا چرئی عقل نکار واخلی سوچو کی فکرو کی ندا لزلا مونږ ذکر کړو لس آیاتونه په دې راوړلو او بیا یو ځلې زجر ورکولو افلا یعقلون آیا عقل نکار ناخلی سورہ یاسین پاغي یو آیات 68 اوس کله بیا قران کریم مخاطب کوي چې افلا تعقلون دلته ونرنی سبق کې لا یعقلون دی عقل نکار ناخلی اوس بیا کله قران زجر ور کوي افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا عقل می نرکړه او دا دیار لزلوي قران کې افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا سورہ بقرہ آیت 44 کې سلور سلوتم کې وایي آیت 44 افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا عقل می نرکړه دي سورہ بقرہ آیت 44 کې وایي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون خلق ته حکم کوي په خپل مسلې باندې عمل نه کوي افلا تعقلون دا د يهودو ناکاره خو دا ځان کې مراولي افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشته عقل نه کار نه اخلي دا څنګه بیا سورہ بقرہ آیت 76 کې وایي افلا تعقلون تاسو کې عقل نشتا افلا تعقلون تاسو کې عقل نشتا عقل نه کار نه اخلي آیات کې وایي چې تاسو په خلوي آمنا موږ ایمان وروړي نو په خپل باندې ایمان مې وروړي د ایمان تقاضي ان پوره کې افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا عقل مې درکړې دي ولی عقل نکار ناخلی ولی سوچ نکی افلا تعقلون بیا سورہ آل عمران کی آیت 65 کی ہوئی یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون احتجاج بالباطل و باطل بتا سر جگڑی کئی افلا تعقلون تاسو کې عقل نشتا عقل خو الله درکړي سوچو وکنا افلا تعقلون آیا عقل نه لري تاسو آیا سوچ نه کوي تاسو الله وی عقل می درکړي دي سوچ نه کوي سوچ وکيو وکنا عقل نه کار واخلو افلا تعقلون آیا عقل نه لري تاسو آیا سوچ نہ کوئی تاسو دانگی سورۃ الانعام کی آیت 32 کی ہوئی دو جسم کے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نرے جن دنیا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ تزہید من الدنیا اور ترغیب الی الآخرة د دنیا سپکاوی ذکر کوي بے رغبتی د دنیا نه ذکر کوي چې کله د دین او د دنیا ټکراو راشي و یو خدای کارونه چې بیا دنیا پرېږدا او دین م پرېږدا ومل حیات الدنیا او نه جن دنیا الا لعب مغلوب دی ولا هو او بصیری ذکر دې خو الله مقرر کړی کړه کته کارونه کوم نه درې درته کوم دمره ویلي دي فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سورہ جمعہ 30 پارہ سمات کے کلا چې پوره شي مونږ نو خارج مکه کې وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ او ولټو رزق حلال الله
دومره عزت ویلی تاور پسی بیا پورا دین پری خو ومل حیات الدنیا او نه خواهی نه مخی نتا وی چی دا دین کارولو کا ویزا قضیت صلاتو ومل حیات الدنیا کل چی دوار راشی دا دین و دا دنیا کارونه پا یو وقت باندی بیا با ترجیح دین تور کے ذکر رکھتا اللہ مقرر کرے دے ومل حیات الدنیا او نرجن دنیا الا لعب مغلوبی ولہون او عبسی دا لوبی دی او عبسی دی ولدار الاخرتو او خامقا کورد آخرت خیر للذین ورد پرنا کسانو یتقون چه پریز کئی دا مینی دا دنیا نو ځان بچ کئی دا مینی دا دنیا نو دنیا سره دومره مینه نه کئی چې دین تی پاتے کئی دنیا کار کئی ضرورت تپارا زړه د مینه نه کوزئی کشته د دریاب د پاس رواني او سفر کئی په زرګونو میلیونو سفر کئی او کدا وب پکې کشته کې دن لاړې بیا پکې کشته ډوب شي دنیا کې کشته په شان چوغر ذکارو کا زړه دا دنیا مکو زوا که زړه د یو ځکه کشته ته وبلاله دن بیا ډوب شي افلا تا ولدار الاخرتو او خامخا کور د آخرت خیر للذین ورد د پانا کسانو یتقون ایزان ملکی نمینی د دنیا نو افلا تعقلون و تاسو کی عقل نشتا عقل نکارو اخلی سوچو کا اسکولو کالج لدین دا ایڈجسٹمنٹو کا خپل نظم جوړ کا دکان لدی زمیندارای لدی نو ټیم ټیبل جوړ کا ځانتا دا په خوا چې کله زبر ډیوټي لتلما زم در ساري نه دا صلیح کالو شو الحمدلله نو د سار مونږ روز صبح چې بیا درس ما کولو بیا به ډیوټي لنه سم رسیدي ډیوټي مجبوری وا ما بیا دا چلو کو سوچ میں کو عقل میں استعمال کو عقل نے کار واخستو چیزوں کو درس کو ما قرآن بیانوم نو دا ټیم بدله بدل کوم نو دا جمعنا دا اذان نه سحر دا اذان نه مخکې به بیا ما درس کولو په پېشمنی کې او دا بعض خلکو مطالبه وا خاص کر د زنانو چې پېشمنی کې کېږي نو موږ به توزګاری بیا وروسته شعر وټایو تو کور کارونه نه درس موږ په پېشمنی کې شروع کو پا 2001 کې نن شپږ کال مخکې چامو ساره نه پېشمنی نه شروع کو ما خدا خیال نو چې دې ته بدون خلق پاسي مې دې الله د پاره کوم چې چا ضرورتي نو ایف ایم مشتا نیټ مشتا فیسبوک مشتا بیا رسوم اورېدې شي ما پېشمنی کې درس کولو او درس مې پرې نه خو ځان مې لازم کړو چې دا به کوم لږ ساعت نو ډیوټي عامه مجبوری وا عام په کارو چې رزق حلال طلب او هغه د پاره ډیوټي د پاره مې درس پرې نه خو چې مې مجبوری وا نو درس مې رامخ کې کو ټیم ولا بدل کو کله د سوري خپل کاری خپل وس کی وی نوکری چې دا پښتانوي نوکری د پلارم نه ده او خپل کاروبار دی خپل تجارت دی او تاسو سره اختیار شته ته پاره کې مخکې رسو کول شي نو کتا دین له توجه ورکا ترجیح ورکا په یو ټیم باندې د دنیا کار دی لوګون دی رسو کو نو الله غیرتی بادشاہ دی الله چې کوم رزق تعالی مقرر کړی دی ابدر کې اسیم پای کې وتعالى برکت واچي دوره زموږ شروع و دوړي سمرګریو آی براتل دکان مې بند کو لوی واړه بټول لاله د چې ما خام بیا لاړ واپس دغه ماجیګر کې بدل سوزمګا نو دایا چې کم گا کو ناغي ببل جن سودان وړا ای باغل ناشتو او بل چانه بیا هغه چې کم د دې رزق الله مقرر کړو پای کې ول برکت واچي کله چې ته د الله د دین
کار له توجه ورکې الله غیرتی به اثر او غیرتی سره خوخی چې ته د الله په دین باندې غیرت وکې نو الله بدل نه پریږي ته یو ځل او الف لام میم نو په دې باندې ته الله دیرش نه کوي درکې هیڅ یو کار داسې نه چې ته کې او ته الله اجر نه درکې الله وعده د مؤمنانو سره سورہ محمد پاکستان سپارہ کے ومیات کے مومنان تعالی یا ایو الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے مومنانو کہ امداد کوئی تاسو د دین د الله امداد بو کی انسان سو ویثبت اقدامکم او مضبوط پکی قدم انسان سو تدا الله کار کې چې الله کار کې داو کې خو بیا خپل کار نه شي کولای الله ان تنصر الله ينصركم كامداد کوي تاسو د دین د الله ينصركم امداد وکي تاسو ويثبت اقدامكم او مضبوط پکې قدمونه تاسو کله چې اراده وکي عقل استعمال کې عقل نه کار واخلي سوچو کې فکر وکي سوچو کې فکر وکي ځان له ټیم ټیبل جوړ کې ځان له یو لایحه عمل جوړ کې پای کې الله بیا برکت شي الله عقل درکړي دی ایڈجسٹمنٹ وکا خپل ټیم ټیبل جوړ کا ول ځان له ترتیب جوړ کا ترتیب ځان له جوړ کا سوچ او فکر وکا کله وی یتفکرون سورہ نحل کے آج 44 کی وہی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور لے گئے متا تا قرآن دیر پاراو کہ بیان کے خلق ہوتاو ما نزل الیہ ما جرا لگنے سے دے دیتاو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور خاقا چیدئی فکر نکار واخلی دے سوچو کی پدے کے دے فکرو کی سوچو کی او کل دا سی عجیبہ ترتیب ذکر کی قرآن عجیبہ انداز کے تالا چل خی سورہ نحل سوال سمجھ پارا کے پا دریو ذلو کے وہی دا سی او انداز ذکر کئی یو لسم آیات کوئی سورہ نحل کے ان فی ذالکا لآیت لقوم یتفکرون اول آیاتو نویم بے مطلب بانیدان پویو یو لسم آیات کوئی آخر کے ان فی ذالکا لآیت لقوم یتفکرون دو لسم آیات کوئی ان فی ذالکا لآیت لقوم یعقلون بیا لسم آیات کوئی ان فی ذالکا لآیت لقوم یذکرون داسی ہو نظم ایدتا جوڑ کو ان فی ذالکا یو لسم آیات کوئی ان فی ذالکا لآیتا یقیناً پر قرآن کی خاقا دلیل دی قوم یتفکرون دی پارا قوم کی فکر نکار واخلی سوچو کی فکرو کی نو چی فکر دیو کو سوچ دیو کو نو دولت سمیت کوئی ان فی ذالکا لآیات لقوم یعقلون یقیناً پر قرآن کی خاقا دلیل دی پارا قوم کی عقل نکار واخلی سوچو کی فکر دیو کو نبیاری عقل نکار واخلی تلو نبیاوی ان فی ذالکا دیال سمیت کی ان فی ذالکا لآیت لقوم یذکرون یقیناً پر قرآن کی خاقا دلیل دی پارا قوم چی پن واخلی دی نصیحت واخلی دی سوچو کا فکرو کا عقل نکار واخلاو نو پند و نصیحت پاسل کے پا قرآن باندی نو ذکر افلا تاقلون و تاسو کی عقل نیستاو آیا عقل نکار ناقلی تاسو افلا تاقلون و تاسو کی عقل نیستاو عقل خوشتا ولین استعمالے افلا تاقلون و تاسو کی عقل نیستاو اور سورہ آراف کی بیاو گو رہی آیت 169 پورا آیاتوں نے بھی آزان لگو رہی آزان سر نوٹ کئی آیات اخیر کی وہی سورہ آراف 169 یو کم اویم والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون والدار الآخرۃ او کور د آخرت
خیر للذین ورد پادا کسانو یتقون چې ځان ساتي د مینې د دنیا نه د دنیا مینه زړه نه کوځي اکله کیسه کې وبناته کیسه کې چې وبندنا لاړې بیا وډوب شي زړه چې د دنیا مینه کوځه کا ډوب شي تباہ شي والدار الاخرة خیر للذین یتقون او کول اخرت ولري د پانا کسانو یتقون ځان مرکې نه مینې د دنیا نه افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا الله وی عقل مې در کړې دی افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا سورہ یونس کې یو لسمه سپاره کې بیا وایي سپاره آیت کې نبی رسول الله قوم ته وایي والله شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به وقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون نبی علیہ السلام به قرآن بیانولو خلقو به داغه زمانی نه اوریدلو وای به نه کې ونه به منلو نبی علیہ السلام تعالی وی دیته وای قل لو شاء الله ويا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله ذات الله ما تلوتو علیکم بابا نه لسلنا قرآن پتا سبحانه ولا ادراکم به او نبم وی پوکړی تاسو په قرآن باندې دغه تاسو اورینا منینا عقل نه کار نه اخلي ازکا وقد لبثت فيكم عمرا من قبل تاکي سلام درن تیر کړه په تاسو کې ډیر عمر مکه نه پیغمبرانو سلوه کار می تاسو کې تیر کړی دی تاسو ماته صادق او امین وي داري سینې نه امانتدار دی او چې قران می دل بیان کو اوس تنه تختې نه اور افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشته کمال الله اختیار را کړی چې تاسو خرا ما وتاسو یو ټکی نو بیان کړی ګدا سي منینا خو الله وی ته بیان کړ قیامت کې بدای بیا سما عذر نشي پیش کولې چې موږ چې قران نو بیان کړی او ته بیان کړه ته الله اجر کی افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشته عقل نه کار نه کړی بیا سورې هود کې آیت 51 کې بیا وایي یو پنځوسم کې یا قوم لا اسلکم علیه اجر هود علیہ السلام وایي یا قوم واسما قوم لا اسلکم علیه اجر نو انت سنا په دې بیان باندې ساجرو سمجری ان اجری الا علی الذی فطرنی نه اجر زما نه بدل زما مگر پازاد باندې دې پیدا کړې ما افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشته سوچ نه کوي افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشته سورہ یوسف کې دول 42 سپاره کې اوسل نهم آیات کې اخر کوي ولدار الاخرته خیر للذین اتقوا افلا تعقلون ولدار الاخرته او خاصه کو د اخرت خیر للذین ورد د پادا کسانو اتقوا ځان مرکې د مینې د دنیا نه دنیا زړه نه کوي کیسه کې چې وبدن لاري چې اډو بشي د وګوره پاسه ګرځي ډوبېږي نه دنیا باندې وګرځي د دنیا د پاسه وګرځي لکه سمندر د وبو کیسه چې ګرځي زړه یې مکوځوا ولا دار الاخرته خیر للذین اتقوا لکه بعضی سره د دنیا زړه له کوځي کی دون مینا او سره او کی بیا چې پیسې ته بیبي وای او ایمان باندې پیسو له ترجیح ورکړي ایمان لا چې خیر قرآن لا چې خیر دی خو پیسې ته بیبي وای بس غر کېږم تبا کېږم کدا نو کړي می پرې تبا بشم دلو کې بمر شم زمینداری مې نه کمر بشم ته دکانداری مې نه کمر کو دوبه ته امریکای ته لاله شم نه الله وای انسان رزق د تمام مقرر کړی دی تاب زمینداری په دکانداری په نوکری په دوبه په امریکا په لندن په ملیشیا په دې رزق نه ذاتيږي رزق د تمام مقرر کړی ولدار الاخرت آی کی کمی زیاتې نشي کولای نانو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا سورہ زخرف کې ویني سمجھ پارا کې وای نانو قسمنا بینهم آیت 32 کې نانو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا موږ تقسیم کړي په منځره کې ژوند د دنیا
رزق می تعالی مقرر کړی دی. سورہ یوسف کې اوس 9 آیات کې ولدار الاخرته خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. وتاسو کې عقل نشته افلا تعقلون. وتاسو کې عقل نشته سوچ نه کوئ عقل نه کار نه اخلئ افلا تعقلون. سورہ انبیاء کې لسم آیات کې وایي ولسم سپاره کې لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. لقد انزلنا الیکم تاکی سرا لقد انزلنا الیکم تاکی سرا لگلم تاسو ته کتابا قرآن فیه ذکرکم پدې کې پندو نصیحت تاسو دې افلا تعقلون. وتاسو کې عقل نشته عقل نه کار نه اخلئ عقل مې درکړی دی افلا تعقلون. وتاسو کې عقل نشته. سورۃ الانبیاء کې بیا آیت 67 کې ابراہیم علیہ السلام کون تو اوفل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. وہاں ہلاکت کی تاسو لرا طوفانات کی تاسو باندې آج نامدد کوئی تاسو باندې الله نو افلا تعقلون. آیات سو کیا عقل نشته عقل نه کار نه اخلئ عقل می در کړی دی افلا تعقلون. وتاسو کې عقل نشته عقل نه کار نه اخلئ سوچ نه کوئ افلا تعقلون. وتاسو کې عقل نشته عقل نه استعمالئ عقل نه کار نه اخلئ. سورہ مومنون کی آتے آیات کی وئی هو الذی یحیی و یمیت ولا اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. تاسو کې عقل نشته عقل می در کړی دی افلا تعقلون. تاسو سوچ نہ کوئی فکر نہ کوئی افلا تعقلون. عقل نہ کار نہ اخلئ سوچ نہ کوئی فکر نہ کوئی. سورہ قصص کے شلم اشبارہ کی وئی وما اتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند الله خیر وابقى افلا تعقلون. وما اتیتم من شیء آج درکړې شی تاسو شی مال دولت عہدہ عزت دنیا ومتاع الحیاة الدنیا نو سکه د ژوند دنیا نو وزینتها او خیر د دنیا دی. سورہ کہف کیا 46 کی ہوئی المال والبنون زینت الحیاة الدنیا مال و اولاد دا خیر الجنة دنیا المال والبنون زینت الحیاة الدنیا مال و زامن خیر الجنة دنیا دی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی نیک عمل بر قیامت کے پکار راضی. سورہ قصص کی وئی وما عند اللہ خیر و ابقا آج بنی اللہ نے بدلی اور ثوابنا بنی اللہ نے خیر غوری و ابقا اور ہمیشہ دے افلا تعقلون. وتاسو کی عقل نشته عقل نہ کار نہ اخلئ افلا تعقلون. وتاسو کی عقل نشته عقل نہ کار نہ اخلئ. سورہ صافات کے 138 یو سلطے اسمایات کی وئی وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَإِنَّكُمْ أَمِزَكَتَاسُ لَتَمُرُّونَ خَازَيْتَاسُ عَلَيْهِمْ پُدِيبَانِ مُصْبِحِينَ وَعُدَ السَّبَاكِ اچکم میں تباہ کری دی سار و ماخام تاسوینے گو رہی وَبِاللَّيْلِ وَرَادَيْ پِرشپیا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وتاسو کی عقل نشته افلا تعقلون. دیار لزلی ہوئی افلا تعقلون. تاسو کی عقل نشته تاسو عقل نہ کار نہ اخلئ افلا تعقلون. عقل نشته بتاسو کی یعنی سوچ نہ کوئی تاسو عقل نہ کار نہ اخلئ افلا تعقلون. تاسو کی عقل نشته کلوئی پکار دے چې تاسو عقل نہ کار واخلئ. سورہ بقرہ یو لزل بیاوی تاقلون تاقلون تاقلون. سورہ بقرہ اول سپارہ آیت 73 کی وئی آیت نمبر 73 دری آویم ویریک وکذالک یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتی لعلکم تاقلون.
خاقا چې عقل نه کار واخلئ الله وی عقل می در کړی دی لعلکم تعقلون خاقا چې عقل نه کار واخلئ تاسو سوچ وکئ تاسو دارنګه سورې بقره کې آیت 242 کې وایي کذالک یبین الله لكم آیاتی لعلکم تعقلون دارنګه بیانوي الله تاسو لرا دلائل د انتظامی احکام خپل آیاتونه خپل دلائل خپل لعلکم تعقلون خاقا چې عقل نه کار واخلئ تاسو الله وی عقل می در کړی دی سوچ می در کړی لعلکم تعقلون خاقا چې عقل نه کار واخلئ عقل استعمال کړه لعلکم تعقلون خاقا چې عقل نه کار واخلئ سوچ وکئ سوچ وکا عقل نه کار واخلو لعلکم تعقلون سورہ آل عمران کی 118 یوصل اتلسم آیات کوئی آخر کی قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون تاکی سروا دیکھوں گا تاسولا دلائلو ان کنتم تعقلون کچھر تاسو پوئے گئی کاکل نہ کار اخلی اللہوی عقل میں در کرے دے سوچ میں در کرے دے لعلکم تعقلون چې سوچ نه کار واخلئ سوچ وکا سورہ انعام کے آیت 151 کی وہی یوسلیو پنسم کی اتمج پر ذالکم وصاکم بی لعلکم تعقلون ذالکم وصاکم بی دانگی شئی منون کی روکم داللو حکم کی تاسول اللہ پدے باندی لعلکم تعقلون خاقا چکل نکار واخلئ لعلکم تعقلون خاقا چکل نکار واخلئ سورہ یوسف 12 پارا دویم آیات کوئی انا انزلناہو قرآنن عربیا لعلکم تعقلون یقینا نگرہ لے گلے دے قرآنو بار بار لتن کے کتاب دے عربین کو آسیان جمع کرے لعلکم تعقلون خاقا چکل نکار واخلئ دل میرا لے گلے دے لعلکم تعقلون خاقا چکل نکار واخلئ سوچو کئی با قرآن کی اللہ وی لعلکم تعقلون خاقا چکل نکار واخلئ سوچو کئی با قرآن کی سوچو کپکے لعلکم تعقلون سورہ نور کی آیت 61 کی وئی آخر کی اوج پیدا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون امدارنگی بیانی اللہ تاسو لرا دلائل لعلکم تعقلون خاقا چکل نکار واخلئ لعلکم تعقلون خاقا چکل نکار واخلئ عقل میں در کرے دے عقل استعمال کاؤ سوچو کاؤ فکرو کا سورہ شعراء کی آیت 28 کی وجہ تو اسم کی نلسم سپارا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون ویل موسیٰ علیہ السلام رب دا مشرق والا دے دا مغرب والا دے وما بینہما چپ میں درے دوارو کی ان کنتم تعقلون وچر تاسو پوہے گئی تاسو عقل نکار اخلئ ان کنتم تعقلون وچر تاسو پوہے گئی سورہ یاسین کی آیت نمبر 62 دوش پیدا کی وئی جری سمجھ پارا سورہ یاسین آیت 62 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ او تانگی سرا گمراہ کری دی شیطان دستا سناو جبلن کثیرا ڈلڑے اولم تکونوا تعقلون تاسو کیا کرنی چاہو عقل نہ کارنا اخلئی تاسو عقل نہ کارنا اخلئی حامی مومنو سلی سمجھ پارا وہی سمایات کی وہی وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آخر آیات کی وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ او خامقان چا عقل نہ کارو اخلئی سورہ زخرف درم آیات کی وہی اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِنَّا جَعَلْنَا یقیناً برا لے گلے دے قرآن نراو قرآنًا دلتو کتاب دے قرآن نقرنا قرآنًا دلتو کتاب دے عربین پواسے جمع کرے لعلکم تعقلون خاقا چکل نکارو اخلئی دل میرا لے گلے دے لعلکم تعقلون خاقا چکل نکارو اخلئی
سوچ وکړئ پدې کې نو بیا یو لسم ځلې سورې حدید کې وایي بیا ولسم کې اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد بينا بداکی سرواجه کړي موږ لكم الآيات تاسو لنا دلائل لعلكم تعقلون خاصه چې کله کار واخلي لکه سوچ خوګه کنه انسان سوچ وکا کله وی افلا تعقلون کله وی لا يعقلون کله وی افلا تعقلون کله وی لعلکم تعقلون عقل می در کړی دی دلته سورې عنکبوت کې وایي ولئن سألتم من نزل من السماء ماء ولئن سألتم کجره تپوسو کې ته د دینا من نزل من السماء ماء سوک ورئی دبرن باران وأحيا به الأرض تازه کوي په دې باران باندې زمکاو مما دې موتها پدو چې دود دیناو لا یقولن الله خاخا وای بدی الله نو چې الله منی نو قل الحمد لله وعدق دې توبه مناسب صفاتنا د الله مناسب صفاتنا ټول خاص الله لري یا ولې الله سره شرک بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ زیادہ ددئینو لا یعقلون عقل نلری سوچ نہ کئی نہ پوئیگی سوچ نہ کئی با قرآن کی او قرآن کی یولس کم سل در نوال چیز علی وی اللہ کہ لگ تابدار دیر نافرمان لگ منن کے دیر نمنن کی او خلاصہ ذکر کر چیزی امت پیران او انسان بردیر جہنم تجی اور لگ بجنت تجی بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ زیادہ ددینو لا یعقلون نپوئیگی اور آگی تفصیل با انشاءاللہ بیا سبال کوچی لگو تابدار دیو دیر نافرمان دی اللہ دی امت بڑیر انسانان و پیریان جہنم تجی اور لگ بجنت تجی دائی تفصیل با انشاءاللہ بیا سبال کو او پاگی بانی بدا یولس کم سل آیاتنا داغی نشاندہی بکو آخر الدعوانا الحمدللہ